د جناب کینګ عمران خان صاحب چې کوم درانه او خواږه الفاظ دي نو الحمدلله هغه راورسېدل. هغه خلک چې په جناب عمران خان صاحب باندې به تنقید کوو چې نه هغه په جیل کې عبادت نه کوي، په ترجمه باندې قرآن مجید نه وایي، نو نن د هغه خلکو دپاره هم ثبوت مخې ته راوړو. جناب کینګ عمران خان صاحب چې کوم درانه او خواږه الفاظ دي نو هغه در سره شریک کوم. جناب عمران خان صاحب وایي چې ډیل، سرنډر، موت درې چې کوم آپشن دي نو هغه ماله راکړی شوي دي. وایي دوه چې کوم آپشن دي نو هغه خو ما په لته باندې ووهل، او درېیم چې کوم آپشن دی نو وایي هغه زه په خوشحالۍ باندې قبلوم، خو ډیل به نه کوم. مرګ ته غاړه وایي ښه په خوشحالۍ باندې ږدمه، خو د قوم سره به چېرته هم بې وفایي ونه کړم. جناب عمران خان صاحب وایي. بل طرف ته وایي ملګرو چې د پاکستان د جمهوریت چې کومه جنازه ده نو وایي هغه ووته. د بیډ د نښې دپاره د 15 رکنو چې کوم بینچ دی هغه پکار و، دا نه چې 2 رکنی بینچ یا صرف اور صرف پایز عیسا دغه فیصله کړې وه. او دا وایي چې د لندن پلین کومه حصه ده نو هم حق حساب کتاب روان دی. او دې ته څه وایي؟ ایلټ کیچر. پته نه لګي ملګرو چې ایلټ کیچر څه ته وایي، خو ایلټ کیچر نوم یې ورکړی چې دا دغه حساب کتاب دی. بلې دا خبره کړې ده چې دوی ته د عوامو د غصې پته نشته چې د عوامو غصه څومره ده. او د سوشل میډیا دور دی، یو څیز هم نه پټېږي. دا وایي د سوشل میډیا دور دی، یو څیز هم نه پټېږي. او دا زه مخکې نه پیشنګویي کومه چې دوی ته ډېره غټه دچکه لګېدو واله ده انشاءالله العزیز. او دا خبره هم کوي چې نواز شریف همیشه د داسې سیاست کړی دی چې ځان ته د خپلې خوښې چې کوم انپایران دي نو هغه ځان ته ودرولي دي. د توشخانه کیس حوالې سره دا خبره وکړه چې نواز شریف مرسډیز هغه واغستو، مریم نواز BMW واغستو، او د هغوی چې کوم کیسونه دي نو هغه بند دي. او زمونږ چې یو کیس ختمیږي نو بل شروع کیږي. بلې چې کومه خبره وکړه نو د لندن پلین حوالې سره دا خبره وکړه چې عمران خان به په جیل کې PTI خاتمه به کیږي، نواز شریف کیسونه چې کوم دي هغه به معاف کیږي. دا د لندن پلین حصہ وه. او دا ټول هر څه د دغې خبرې پیشنګویي ورکوي چې موږ د قانون نه بالاتر یو، قانون موږ ته هېڅ هم نه ښکاري. د PTI چې کوم امیدوار دي نو د هغوی حوالې سره دا خبره وکړه چې د PTI کوم امیدواران دي نو د هغوی مخه نیولی کېږي چې هغوی مخکې مهم ونه چلی. خو دوی ته د عوامو د غصې پته نشته. او په 8 فروری باندې به دوی ته پته ولګي چې د عوامو دا غصه دوی په موږ باندې په کومه طریقه وباسي. او په 8 فروری باندې به هر څه انشاءالله العزیز دوی ته پته ولګي چې د سیره څو پخېږي. او د پارټۍ حوالې سره دا خبره وکړه چې د نورو پارټیانو سره چېرته په زندګۍ کې داسې شوي دي چې زموږ د پارټۍ سره کم حالات وشو دوی کرش کړه، خو پارټي په هغه ټیمه پورې نه کرش کېږي چې تر څو پورې د عوامو کومه رایه ده نو چې هغه د چا سره نو پارټي نه کرش کېږي. نو د PTI کې د دوی دا سوچ چې PTI پارټي موږ کرش کړو دا غلط سوچ دی، ځکه چې د PTI د پارټۍ سره عوام ورسره دي. او دوی چې کوم دي د عوامو نه ګډې او بیزې جوړ کړي دي. پاکستاني قوم چې کوم دی وایي دا انسانان دي، دا ګډې او بیزې نه دي. او دا چې کوم زمونږ لوټي دي چې کوم لاړه د پارټۍ نه نو دوی ته به په 8 فروری باندې پته ولګي او دوی به خپل حالات وګوري چې زموږ څه حالات دي. او پایز عیسی صاحب له د قرآن مجید حواله ورکړه چې لاړ شه په 15مه سپاره کې چې کوم 8 نمبر آیات دی نو هغه وګوره او د هغې ترجمه وګوره. د هغې ترجمه څه ده ملګرو چې د دشمنانو نه به هم دومره نفرت نه کې چې ته هغې له انصاف نشي ورکولی. د دشمن نه به هم دومره نفرت نه کې چې هغه ته د انصاف ضرورت وي او ته ورله انصاف نشي ورکولی. نن هغه خلکو له هم په مخ باندې الحمدلله څپېړه ورکړه چې چا به ویل چې هغه عبادت نه کوي او دا خلک هسې وایي چې په ترجمه باندې قرآن مجید ختموي. نن یې ورله بغیر د کتلو نه الحمدلله ثم الحمدلله د قرآن مجید آیات مخې ته کېښود دی سیټ کې تاسو ته ښکاري دا آیات دی. بل طرف د ملګرو شیر افضل مروت صاحب څه ورځې مخکې د عدم اعتماد خبره کړې وه فایز عیسی صاحب حوالې سره، خو په هغې باندې بیرسټر ګوهر علي صاحب هم رد کړی و. نن په بیرسټر ګوهر علي صاحب الحمدلله خبره وکړه چې جناب عمران خان صاحب غوښتل چې عدم اعتماد وکړي د فایز عیسی صاحب حوالې سره. هغه ټایم سره هم شیر افضل مروت صاحب د بیرسټر ګوهر علي صاحب خبره ومنله چې بالکل بس ما څه ویلي دي غلط مې ویلي او ستا خبره ټیک ده. خو نن د شیر کا بچه شیر افضل مروت د هغې خبرې باندې نن لبیک چا وویل شیر افضل مروت صاحب ویل چې بالکل عمران خان صاحب دا غوښتل چې تاسو عدم اعتماد وکړئ د فایز عیسی صاحب خلاف. دغه ملګرو څو اهم ترین اپډیټ ویډیو لازمي د ټولو ملګرو سره شیر کړئ
چرته مې الله خان آباد او خوشحاله ساته کې او واس پاکستان زنده باد، عمران خان زنده باد، تل دی وي، آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی، مسلمان دی، لوی الله پامان.